अस्सलाम वालेकुम ज़सा हिज़बान इंसाफ टीम नातो से खिदमत हाजिर यो जो मौका बंदे पनावरांग चौक से विलोड़ियो चेदानन की वाक़या शुरू दो पोड़ी में बाजे बंदे मिशको दा खबर का चेदा खोड़े दा अफसोस खबर दो चपड़ाक बदल से दा सेक्रेटरी दादी कांतोरन ते मिशंगा विलोड़ा आर चाहता फुरियोद वेरी और डेर खफा दा डेर गरीब सड़ाई दा ज़का ते थोड़ा ऑपरेशन ये करा दा मिश मालूमात का इते मोबाइले चे किम सदरों दी ओ किम दा दुकानदार संगा विलोड़ दा मिट ने हर के सारा मालूमात का इते गाउंडर ने मालूमात का क्या सुये زه د انصاف ټیم ډېر شکرګزاري چې موته راغلو موته قیمتي وخت وکړو دا مې سره پرینده څه واقعیا وشله چې په دې دوران چې زه کیر نه روان شله بیگ مې راخوسته په بیگ شه مو سره پیسې وې مطلب او مو سره دوه وراري نه آی هغه مې چې موټرسایکل راوسه ایک دی کون ته مې موټرسایکل ودر او زه راغله موټرسایکل زیره دوام دی کون ته درو په دې دوران چې موته د شزه نو سه پانډه شزه وې او زرول تم تلامه چې اگر په تاله دا وران شي چې زسران ګرتل په بیک شمو سره په دغه غوړه نو لاس لا قریبي اوي پشه او دوار ټابلیټی نه پشه چې د مشکی مې ګوته بلاګي چې سره کې زه په دا غری مې دل شو کېس باندې او سره مې مور چې څه د ورته ته مو چې ته پی اس سو جوړو چا مطلب چې دا کیمره او بجلی چالو شي او چې څنګه مو مخر چې ګو دا کنه په مو باندې د دوا کا سونو درل یو مو مخر ته یو سره په سیټ شو په دوار سره پیستاول و یو پیستاولر باندې ونی ولا چې بیگ روکا په پیله ور مو ځان او دا دوه مور شو چې بیگ روکا بلوټي کړه پول مو بیگ تر اوسه ویر مې کړ فوران په دې ډول چې دی دا محمد دوه موټرسایکل ولوتا ویلوړي پلس سیخ لوړل شپتابا او دا کیس تقریبا 7:30 بجې مالو 7:30 بجې مالو تقریبا دا ورونو ورځ واغون بازار چالو او دا محمد تانا درته صادره او په دا رونو ورځ باندې مو سره دا کیس وشو مطلب چې کله دا ته پنځه دی اوس کوله مونږه ورخه تو چې چا ویل چې تانه ته غچا سوول او یو غو لګل په مو یو فرش راوای کنه زه په ځون نه پیدل په دې دوران چې مو سره لګیا دي اس ایچ او صاحب لګیا دا زه ډېر شکرګزاري مطلب میژنا پاتې ماته تفشیش لګیا دا زیا لګیا انډیا لګیا دي شکر تفشیش مطلب لګیا او اس پی صاحب نه زه درخواست کوم ډي جی صاحب نه وزیر اعظم صاحب نه چر د خبره د موټر خپل حق مته د ملاو شي نشته چې څنګه اطلاع ورسېدله چې پاله چوک شه چې کیم به نظیر پیسې ور کوله هغه کسون ورغلو په ذریعہ نو خوسته او پیسې آیولې او سره چې کیم د بنظیر سکیم دواړي وایسنای هغه یایول میر دستی لوړلی اغلی شم خپل حالات وکتل ایغنا بعد دی کندور میں روخست لوډلی میش تنه تا چې میش لوډلی میش خپل خبره او تا کوله خو تنه ول د میش خبره دا شي او خستانه لکه هغه الټا دباولوي چې الټه دی کندور دباو چې دمر پیسې نه دي دمر دی چې دی کندور کې مې پیسې ته شای حقیقت هغه دا چې 10 लाख रुपए د نوړي شوې دي ور سره په 100 فوټ شه تنه صدر تنا دو ور سره د ټریپ چوکي دو ور سره کچری دي افسوس مقام دادا چې د کندور نه په زیر باندې داسې شایو خوسته شي او دا د ډېر خلک موجود دي خو ادارې زیاتې دي پشه بیا داسې ظلم کېږي خو چونکې دا ظلم یې نه ده دا په باندې شه پنځم شپږم ځل ده مخشه د کپڑے دی کندور نه په چوک بازار شه پیسې وله دین دهاړه بیا د موبیلینګ د دفتر نه پروت شه 14 लाख रुपए وله دا ریش دی خلک شله و دا کسینه تقریبا 6-7 کسینه لګتر دا شه وشله وکیږي د ورځې د شپې نوي اس په دغه ټیم شه میش دی کندورون ټول دستی خبر شلی او هنګامي کال مې وچالو ټول چې بنظیر سکیم سیم راو ټول کسون روغل په دغه شه میټینګ وشو دفتر شه او پیغه شه دا فیصله وشو چې د بنظیر سکیم چې کیم پروګرام دا 3 دن نه پورا اوه سیکا چاته پیسې نو ورکای و دا غدي دی وایسینا ټول رجامه شله دی وایسینا میجو نقشې داوله سیکوا بیلنس نکای ایک ټیم پره چې سه پره مشتا غال نه ملاو شو او چونکه میرا حکومت ته درې ورځې ډیډلاین ورکړ چې په درې ورځې شمیشته توسه خپل ملزم اونسیه او قوم نه نیو درې ورځې بعد د میش بیا میټینګ وی ارتلین کی سنیچر تا په 10 بجې باندې پیغه شمیش مختلف چې سیمرا یونین نه دي او میش ځون سره ټول شاملای او یو متفقه فیصله وکړي میش حکومت ته د مطالبه کوي خاص کر آی جی پی صاحب ته کوي چې آی جی پی صاحب باندې خو یې ډېر محفوظ زوی دا چې پاشه داسې کېږي کیم ورته د دینه سٹارټ شله دا ډېر خطرناک دي دغه سه کیسه مخشه شو یې خو
ګلابزال غونډه یو اس پی روغی چې ټول باندې سام کړ میش بیا جی پی سیب ته د مطالبه کوي چې دا د انکوایري وشي زبردست ده چې څه کا په شي انوالوي اخته د خپل سزا زری ملاو شي او ساغ یو تایو سره شو دا او د سړی نه ډېر غټه پیسې وړي دي امیش ډېر په پات دا لکه د نه را دي کاندورون وی چې تاسو سړی وترنه وتله بیګې سره یو او دا باندې ډېر زیاتای دا دغه دی موجودی په دغه ټایم باندې او مثال کسون روغله و مثال پدې ته پنچاغونی ولا و بیگ یې ونه خوسته پېښ نو ایسه دا کیمه واقعیا شوې دو په دا باندې میجو افسوس یا کوي او زه دا یقین دانی درکوم که چېرته دا حقیقت وي نو ان شاء الله تعالی میج ډي پی او صاحب نه میج د بنو سټي اس ایچ او نه او ان شاء الله چې کیم میج هغه دا د هډ کوارټر ډي اس پی دا ان شاء الله په پوری تور باندې د خلاف کاروایی کوي امید د سړی سره ای امیر د حکومت نه درې ورځې ټیم ورکړه دا چې څه طریقه کوي حکومت ته دغه طریقه وکړو او دغه سړی د بنقابه شي او ودانی ولشي ځکه چې میژو ماضي دا کاروبار کوین کدا په دغه ملک کې میشتا تحفظ حکومت نشي روکوایو نه په دغه ملک شاستهول مطلب څه شو